یو شاعر وی وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. وی اے مسلمانا کلچ د یورور مسلمان جنازه په طرف د قبرستان روانه کې نو پوه شه چې ورځ بستا جنازه نور مسلمانان واغستې او په طرف د قبرستان به روانه کړي. نن چې د یورور مسلمان په جنازه کې ولاړې پوه شه او په دې یقین وکړه چې ورځ بستا په جنازه کې همدغسې خلک ولاړي. نن چې یورور مسلمان لا غسل او کفن ورکې پوه شه چې ورځ به تالم خلک غسل او کفن درکوي. نن چې د یورور مسلمان د جنازې کټ دی په طرف د قبر روان کړی دی پوه شه چې ورځ به ستا د جنازې کټ نور مسلمانانو په طرف د قبر روان کړی. نن چې یورور مسلمان په خپل لاس باندې قبر ته کوز کړي پوه شه چې ورځ به تام خلک کوزوي. نن چې د یورور مسلمان د پاسه د خاورو ډیرې او انبار جوړ کړي پوه شه چې ورځ به ستا د پاسه هم خلک د خاورو ډیرې او انبار جوړوي. عبدالرحمن بابا وی تل بنوی شگفت بهار د عمر، تل بنوی شگفت بهار د عمر، نه به جوړوي همیشه بازار د عمر. نه د کوره چرته زما نه سفر کړم بې سفره مې غوسېږي لار د عمر. دا وخت روان دی رونو تیریږي، څوک نن ځي څوک سبا ځي، دا زندگی روانه ده. وی د سیکنډي ګړی ټک ټک او عبس او بې پیدې مه ګڼه، د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کوي. بهرحال نو دا رونو موږ هم روان یو په خپله نیټه به رخصتېږو. هوښیار انسان هغه دی چې هغه خپل رب وپېژني او د الله رب العالمین د حکم د لاندې او د نبي د طریقو د لاندې ژوند او زندگی تېره کړي او آخرت دپاره تیاری وکړي. هغه د جنازې زر غم کوئ، جنازه له زر کوئ، بیا یې ساروئ مه. بس دومره وخت کې ښودل پکار دی څومره وخت کې چې قبر تیاري. ما ته ویلی شوي دي چې یو جنازه چا لیټ کړې ده هغه مړ یې باقاعده پړسېدلی دی او بیا دې دا ذرات راوتلي دي نو بیا یو پرده او بله پرده دا لیټ کول نه دي پکار، بلکې موږ او تاسو له دا نصیحت پکار دی چې بهی زما جنازه به لیټ کوئ نو بس دنیا پرېږدوئ. دنیا کې موږ څه خوند لکه ومندو. الله دې زمونږ آخرت او قبر ښایسته کړي او الله دې زمونږ د ټولو او د دې صاحب دا کوم چې وفات شوی دی الله دې د دوی قبر د جنت د باغچونو یو باغچه وګرځوي. ګوره چې کله یو انسان وفات شي د هغه د غسل او کفن ضرورت وي نو هغه څوک دې ولمبوي چې کومو ته ډېر زیات نږدې دی. کوشش پکار دی چې دا خپل مړي په خپله باندې لمبوي، په بل چا یې مه لمبوي. پخوا دا رواج اوس خو شکر دی نشته دی، خلکو به وله باقاعده بار نه خلک راوستل، مولیانو به مړي لمبول. دغې باندې مه لمبوئ، په خپله باندې لمبوئ. په خپله باندې چل او طریقه د مولوي صاحب نه زده کړه او په خپله باندې خپل پلار هغه ولمبوه، په خپله باندې خپل بچی ولمبوه باقاعده. ځکه دې کې ډېره زیاته پیده ده. د ډېرو خلکو نه ما اورېدلي داسې دي چې هغوی د پردي مړي لمبولي دي او بیا یې د هغې غیبتونه هم کړي دي. ویره داسې و او داسې و او داسې و داسې و. نو په خپله باندې خپل مړی لمبوئ، انشاءالله په دې کې به د هغې فردر باقاعده د هغې د ستر او د عزت خیال به ساتلی شي. او بیا د لمبا دپاره بس یو کس کافي دی چې بس یا ورسره بل نږدې کس. بعضې علاقو کې دا یو رواج دی چې کله مړی لمبوي نو څه به کوي، دا ټول خلک به راشي یوه کمره کې یو غسلخانه کې یو کوټه کې به ورسره کښېني. دا یو یې تره دی، دا یې ماما دی، دا یې پلانی دوست دی، دا یې پلانی دوست او ټول ناست یو غریب دقسې بربنډ پروت دي. دا څومره چې کم دی ناانصافي ده او ظلم دی. بس مړي ته چې کوم نږدې تن دی بیخي نږدې بس هغه دې په حیا او عزت کې ولمبوي او هغې له دې بیا کفن ورکړي. او بیا چې کله مړی واچولی شي نو د هغې د مخ د پاسه دې کپړه واچولی شي چې څوک راځي دیدن یې کوي ګوري نو کپړه یې ترې راوچتوي او بیا دې واپس مخ پټوي. نبي علیه السلام چې کله وفات شو په کفن کې مخ پټو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او د مخ نه یې وله هغه کپړه اوچته کړله او ښکلې کو او بیا ویل چې د الله رسوله یو مرګ و هغه د باندې راغی بل مرګ ته نه سکي. بهرحال نو دې نه دا معلومیږي چې کله انسان وفات شي او مړی پروت وي نو د هغه دا مخ پټول پکار دي. که څوک راځي او دیدن یې کوي بس پرده یې ترې اوچته کړي بیا دې پې څه کړي واپس دې پې کېږي.